औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कतून को सलामुना ज़मान मोहम्मद अबूबकर बख्तियार खान दे چې څنګه تاسو ته پته ده چې زموږ د پاکستان یو ډېر مشهور کس یو ډېر خاص کس عمران خان صاحب گرفتار شوی دی چې کله یو کس د عمران خان صاحب دا گرفتاری خبره اوري نو په دماغ کې دا دوه سوالونه راځي عمران خان صاحب ولې گیر شو او څه د وجې گیر شو نو زه به تاسو ته دا ایکسپلین کوم ولې گیر شو زه تاسو ته وایم چې هغې د توشخانې په کیس کې گیر شو توشخانه دا کیس څه شي دا زه چې خبرې کوم فرض کړه زه تاسو ته ایکسپلینیشن در کوم چې اوس یو ګورنمنټ افسر ګورنمنټ یو وزیر اعظم یا غټ یا وړوکی هغه ګورنمنټ یو کس چې هغه بهر ملک ته لاړ شي او هغه څه ګفټ ریسیو کړي سامان ورته میلو شي نو هغه به راشي په توشخانې کې به راجمع کړي نو عمران خان صاحب په دې کیس کې څه چلو چې هغې توشخانې ته راجمع کړل خو بیا خو یو هغه کس خپل ځان ته کول غواړي نو هغه پاکستان په مطابق د قانون په مطابق به ځان ته کي او خپل په اساسو کې به وښیي عمران خان صاحب نه غلطي دا وشو چې هغې خپل په اساسو کې دا سامان ونښو نو هغې د وجې دی گرفتار شو د دې له لاسه دې ته 3 سال قید 5 سال نااهل او 1 لک جرمانه پرېوته نو زه ویل غواړم چې دا صرف عمران خان صاحب نه نور زمونږ د ګورنمنټ افسران چې کوم دي ګورنمنټ سیټونو والا چې کوم دي هغې به هم تلي بار ملک ته ګفټونه ورته ریسیف شوي او هغه توشخانې هغه سامان به په خپل اساسو کې به نه ایښولې نو زه د هغې د خلاف هغه اواز اوچت شوی دی نه بلکل نه دی اوچت شوی زه ویل غواړم صرف عمران خان صاحب نه دا غونډ څومره ګورنمنټ افسران دي دي نه د هغه اوکې دي نه د دې د خلاف اواز روچت صرف عمران خان صاحب سره په کار دا چل نه کیږي او بل دا زه ویل غواړم دا 5 سال دا نااهل چې کوم وشو نو دا خو زما په خیال چې دا د الیکشن د لاسه وشو ځکه الیکشن نشو ګټل کېدی ځکه د دې عوام ډېر زیات دی نو هغې کې دوی اوس په حولیه کې او په ماتره پېښور کې ووټونه یې ګټلي دي هغه یې وګټل الیکشن یې وګټو نو هغې نه ګرانه وه چې الیکشن ته ګټې شو بل زه د 9 مې د واقعې مذمت کوم او عمران خان صاحب هم د هغې واقعې مذمت کړی دی چې بلکل تاسو چې کم خلکه هغه دي کم خلکه مظلومان دي هغې ته سم وایئ هغې مظلومان پکې مه ګیروئ او چې کم خلکو دا سامان کړی دي دا نقصان یې رسولی دی نو دغې ګیر کې د هغې د خلاف کاروایي وکړئ او همدغه پکې راګیر کې او د مظلومان پکې هغه ونه کړئ بل آرمي ته زه سلام پیش کوم آرمي چې دا نو هغې د وجې مونږ یو آرمي د پاکستان یو ډېر زیات ضروري خلک دي زه آرمي ته دوباره سلام پیش کوم آرمي کو نه وانه نن به مونږ نه او جزاک الله انشاءالله تاسو سره به بل انټرویو کې ملاویږم والسلام